زمانہ مخ کی توی خوجستان مخ کی سو نو چې دوړ دنیا نوا د دنیا نه مخ کی سو. یقینا تاسو بور شوي پروګرام مختصر کو زموږ په منځ کې شخصیت پروفیسر بغزاده دانش صاحب موجود دی. یو څو شعرونه به ورته ډالۍ کو. وایي اوس رانه په یادو غزل مه غواړه اوس مې حافظه کمزوري شوې ده. کوشش کوو څه د پاڼو نه وایو. د دیو سره زما ملاقات وشو. یقینا تاسو چې پرسنلی دا وینئ نو ډېر زیات خوږ انسان ټیلنټډ او د چا حافظې ته چې زه لاوله پیر ډېر زیات وکړېدم چې سم د دې په مخ کې وشي نو ډایرکټ اټومیټک ورته یادي. نو شابه د ځان قیمت دی وایا نن دې ټول اخلم. شابه د ځان قیمت دی وایا نن دې ټول اخلم. هر یو اندام به دې اشنا د ټول په ټول اخلم. او داسې مه وایه چې مه راته راګور اشنا تا ته چې ګورم نو سا لکه په سور اخلم. او د تصویرونو په دیدن می گزاره و نشوه. د تصویرونو په دیدن می گزاره و نشوه. ځان د داستا د کور په خوا کې چرته کور اخلم. راغواړو ستا د لاسونو په پلقا کې پروفیسر بغداده دانش صاحب. کلیپینګ. Sit down. نامه د هغه رب می ابتدا ده. په نامه د هغه رب می ابتدا ده چې زه د تعلم سره آشنا کړم. بیا درود په هغه لوی هستی وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات محترم مفتی محید الله صاحب، ملک نوشیروان صاحب، د اقرا ماډل سکول کالج سکول سټوډنټس ګلالو شاذلمو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دې سره درڅنګ د حاجی آباد خوشا سیمون راغلي ډیر معتبر مشرانو یو ځل بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابرار نورې ټپی وغږولې زما په ذهن کې سبله ټپه غږیږي. زه خپل خبرو کوم مننه کوم د ابرار. زما خیال له حاجی آباد ته په اول ځل راغلی یم او دمه ته وی چې اقرا سکول کې پروګرام دی. زما د سر مخ کې یو ځل کې ملاقات شو. زه چې لګ راغلم د سکول ته زه ډیر زیات یو دوه درې خبرې د مشرانو په اجازه ضروری کول غواړم ځکه چې زه ډېر خوشحال شوم. یو ډېر ښه تاثر ماته میلاو شو دلته د خلکو د دې سکول. ما اقرا سکول څخه بلاډي سکولونو ته تللی یم. د اقرا سکول خپل یو سیسټم وي د هغوی هم ډېر ښکلی تعلیم ورکوي، دیني تعلیم هم دنیایي تعلیم. زه په هغې باندې خبره نه کوم خو دلته د سکول کې څه خبرو واقعي زه متاثره کوم. یو زما ستاسو د یونیفارم ډېر زیات خوښ شو. دویمه د ټول نه ښکلې خبره ده جنکیانې چې تاسو په کوم انداز ونازولې او یا دا مشران راغله او د هغوی څه په هغه تصویرونو کې ودرېدئ، د هغوی په سرونو باندې لاس کېښودو. دا ډېره لویه خبره ده. زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ خپل زوی باندې خو سبق وایو ځکه چې هغه له سبا پیسې ګټي، په لور باندې سبق نه وایو. نه یم پوهېدل ته به څنګه چلي خو ځکه د خپلو بر والا خو خبرې وکړم نو هلته مونږ په جنکیانو باندې بیخي سبق نه وایو. بیا زه بعضې سکولونو ته لاړ شم هلته لکه جنکیانې ښه پرفارمنس وکړي هغه کولی شي خو سټیج ته نه راغواړي. د هغې هغه ټیلنټ هغه خلک داسې پاتې کړي یا تصویر له هم نه راځي. اوس یو ماشومه لکه ډېر سکولونه ما داسې لیدلي دي یو ماشومه دومره وي چې هغه انعام د اخیستو قابل وي باید هغې له مونږ په سټیج باندې انعام ورکړو. زه د حاجي صاحب ډېر زیاته ستاینه کوم خدیجه معیون ته کیش پرایز ورکړو. نو دا ډېره لویه خبره ده. پروګرام مې ډېر زیات خوښ شو. د دې نه وروسته بیا پروګرام زما خیال دی پرنسپل صاحب چې یوازې به ته نه یې تا سره ډېر ښکلی ډیډیکیټډ ټیم دی. آی هایلی اپریشیټ د ټیم. ډېر دا ټیم ورک دی. دا ماشومان مې دومره ډېر ښکلي تیار کړو. ما پروګرام ابرار صاحب ماته وویل چې تا ډېر آیټم مس کړه خو ما چې سم وکاته ما خاکه وکاته هغې کې کوم آیټم تاسو چې سم پیش کړه نو شیروان صاحب لک دی ور کیرینګ میسیجز هغې کې ژوندي پیغامونه وو. هغه ماشوم چې لکه بابا ما سکول ته بوزه دا هم انټرټینمنټ پلس د هغې سره سره لکه یو میسیج ورکول. زه په هغه خپل خیال کې ډوبم لکه زمونږ څومره ډېر ماشومان دي چې هغه مشران سکول ته نه بوځي یا هغه غریبان وي. پرنسپل صاحب یو خبره په منځ کې که فرض کړو دلته کوم غریبان خلک وي نو مهرباني وکړه هغه که قابل وي که هغه ناقابل وي چې هغه غریب وي نو په هغې باندې خامخا سبق ووایه. زما خپل 15 سکولونه دي دا خبره کول نه دي پکار خو زما په سکول کې 15 زما پرایویټ سکولونه دي په هغې په هر کلاس کې غریبان مکمل پرې وي هغه چې هر څومره میدان نه چې ګنې 2 3 4 15 داسې نه که قابل وي که ناقابل وي او غریبانو باندې لږ زیات فوکس کول.
خوشاله شو دا اخیری سکیټ هم ډیر مزدار او دعا مو ډیر خپل وکړه دغه ماشومان جنکیان د ډریسز ډیر زبردست وي باید میاندو ته مبارکباد ورکو زه ډیر زیات خوشاله یم د فاطمه دغه مناهل چې څومره زبردست آیټم پیش کو هغه ډیر زیات اپریشیټ کوم تاسو ټول زیاته مننه کوم چې دومره خپل پروګرام یې سم جوړ کړم او زه په دې سکول باندې مفتي ته نوشیران صاحب تاسو خبر وکړه چې موږ بل بلډینګ جوړو الله دې وکړي چې بل بلډینګ جوړ کړي خو که تر څو پورې بل بلډینګ نه جوړ شي نو دا ماشومان جنکیان د دې سکول نه مشفټ کوه وس نن سبا فیمیل ټیچرز هم ډیر شه دي یو کین هایر دیم فرام انیویر نو دا سیستم دغه شانت کې خپل ساته مونږ پښتون او دا شان د پښتو د کلچر د اسلام د مذهب د قانون دنه د ماشومان جنکانو الکان ته تعلیم ورکا نو ان شاء الله دا دیو هم حق دی د ښه ماحول نه دوی مدد کوي عزت صرف یو دوه شعر نه ویم چې د هورو او غلمانو د مالت ته بلا لاري دي د هورو او غلمانو د مالت ته بلا لاري دي په مرګ کې جنت مګورا جنت ته بلا لاري دي د لور د سکول ته بوزه ښه په لور د سبق وایا امتیاز صاحب د لور د سکول ته بینام صاحب تاسو هغه پټ ستاین ډیر زیات کوم تاسو را پاسې د ماشومې ته د لور د سکول ته بوزه ښه زما خیال لاړ نام صاحب هغه دم وند سره د لور د سکول ته بوزه ښه په لور د سبق وایا په دې کې غیرت مګورا غیرت ته بلا لاري یو څو نظمونه شیرونه بزر د ماحول مطابق په خپل مرزه سملګرو د نظمونو غوښتنه کړل راغې نو معذرت غواړم وصال انور ست الله مسعود وای چې हमारे लिए कोई अच्छा सा शेर तो ये सारे शेर आपके नाम ठीक है ना मुफ्ती साहब ورځ وګداله سره غرمه محشر جوړ لې اور چڼیږي زو لاړم حق حیرانیم خلمه اوچا لاړی نشتا جبچاس ورس وګدا د سره غرمه د محشر جوړ له اور چڼیږي زو لاړم حق حیرانیم خلمه اوچا لاړی نشته جب چاچی بر بیا فیصله کیږي د دنیا فیصله کیږي د دنیا فیصله وشوي په دنیا فیصله کیږي بدبختان را نه چاپیر دي او زما فیصله کیږي برا بیا فیصله کیږي د دنیا فیصله کیږي د دنیا فیصله وشي په دنیا فیصله کیږي بدبختان را نه چاپیر دي او زما فیصله کیږي نه می اوري نه التیاشتا خدای د هر څه خبر دی نه می اوري نه التیاشتا خدای د هر څه خبر دی د عمل نامې تیاری درنګ ساتله تقسیمیږي زما دواړه لاس نشتا د عمل نامې تیاری درنګ ساتله تقسیمیږي زما دواړه لاس نشته لاندې زمکه د تانبې د بره ګوره مسعود مرد وست دومره په ما بر دی مننه یو بل نظم وایم چې کلمه وایم مسلمان یم کلمه وایم مسلمان یم منون کې د قران یم د لوی الله بنده یم منون کې د هغه یم د خاورې نه پیدا یم بچی زده هوا یم د څومره قیمتي یم خو بیا هم دوزخی یم مننه کلمه وایم مسلمان یم منون کې د قران یم د لوی الله بنده یم منون کې د هغه یم د خاورې نه پیدا یم بچی زده هوا یم زه څومره قیمتي یم خو بیا هم دوزخی یم مفتی صاحب باران د میکائیل منم باران د میکائیل منم ز شان د جبرائیل منم ز روب د عزرائیل منم شپېلې د اسرافیل منم حابیل منم قابل منم لخر د ابابیل منم د رحم د سوالیم خو بیا هم دوزخی یم ادم منم ادم منم هوا منم ادم منم هوا منم عیسی منم موسی منم ذبی الله منم خلیل الله منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم په دین محمدی ما خو بیا هم دوزخی یم زه مننه زه منځ کوم زکات منم زه منځ کوم زکات منم قران منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمونه د جهاد منم ابو داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم ابو داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم صحیفه منم زواله مجزی منم صحیفه منم زواله مجزی منم ماران منم چینه منم ولیانو سلسله منم لاقل خالیه ما خو بیا هم دوزخیه ما ګل محمد صاحب د مصر د کوسی قصه د خپل زلیخی قصه یوسف لیده د شپې قصه په خوب کې د هغه قصه د مصر د کوسی قصه د خپل زلیخی قصه یوسف لیده د شپې قصه په خوب کې د هغه قصه په سور ور کې د ټال قصه منمه د بلال قصه په سور ور کې د ټال قصه منمه د بلال قصه مین په حبشیه ما خو بیا هم دوزخیه ما ورشتہ غلمان بوي خورشتہ غلمان بوي جنت کې شات روان بوي خوږی پستی او بوي شراب بوي شوده بوي په خیال کې جنتی ما خو بیا هم دوزخیه ما دوزخ به بیماران به سور ور لړمانان به تیری به تور تم به خلی به زقم به پتمه د خلاصیه ما خو بیا هم دوزخیه ما خره بندیم چې دانشه ګنا نه کوم دانشه
ګناه نه کوم هیڅ غم د دنیا نه کوم ستم ز پچا نه کوم غنم و لغلا نه کوم د ذکر ریا نه کوم د فکر سودا نه کوم د مکر جړا نه کوم د کبر خندا نه کوم هیڅ غم ز د چا نه کوم بس دم په مولا نه کوم مفتی سے بیس غم ز د چا نه کوم بس دم په مولا نه کوم یاران وای ولیما او بیا هم دوزخی ما یو د درې غزل ویل ما تم سماسا نه سټینګ پروفیسر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه دومره خواږه شیرونه مونږ ته ډالۍ کړو اوس په بدل کې تاسو استاد تاسو نو خوندونه کتاب بار واستایم ٹھیک ده ګان الله پللمو کې باران وکو خډیر شي الله پللمو کې باران وکو خډیر شي خو ما په ګټو کې تاوان وکو خډیر شي الله پللمو کې باران وکو خډیر شي خو ما په ګټو کې تاوان وکو خډیر شي او جانان راغلی په خندا شي او په خپل راغلی جانانا راغلی په خندا شي او په خپل راغلی دادی په ما باندې احسان وکو خډیر شي جانان راغلی په خندا شي او په خپل راغلی دادی په ما باندې احسان وکو خډیر شي او مفتی صاحب ځان را نورکو د جمعات منبر ته ختمه ځان را نورکو د جمعات منبر ته ختمه بیا می په ځان پس اعلان وکو خډیر شي او ستا مننه ستا د لوی احساس مننه ستا د لوی احساس می خپل فکر ته وژباړلو ستا د لوی احساس می خپل فکر ته وژباړلو بیا می پښنه ګټه اذان وکو خډیر شي او جانان راغلی په خندا شي او په خپل راغلی دانی په ما باندې احسان وکو خډیر شي تاسو کوم تاسو څنګه اړیکه کوي ملنګا په کچکول کې دی روپۍ دی او قبل څو ملنګا غزل یو شعر نه ملنګا په کچکول کې دی روپۍ دی او قبل څو په غاړه دی جامې د ملنګۍ دی او قبل څو تراوړه په دې لاسو دی سپینې سپینې ښکاری تراوړه په دې لاسو دی سپینې سپینې ښکاری او تراوړه په دې لاسو دی پولې دی او قبل څو صاحبہ تلګ وخت سړیر خپل आवाज راغی صاحب تلګ وخت سړیر خپل आवाज راغی تپامو کړنګیږي چې پیالې دی او قبل څو صاحب تلګ وخت سړیر خپل आवाज راغی تپامو کړنګیږي چې پیالې دی او قبل څو دی بازو خلکو پتندو داغونه جوړ کړل د بازو خلکو پتندو داغونه جوړ کړل چې دای نه خانې د بندګۍ دی او قبل څو زمانه د بازو خلکو منه ګلمو سه من د بازو خلکو پتندو داغونه جوړ کړل چې دای نه خانې د بندګۍ دی او قبل څو دا شعر د سکول سټوډنټس ډالې چې دانش الله او برد نظاری کی قربانی کی थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल वेलकम دانش الله او برد نظاری کی قربانی کی چې دادی کی رحمت د شاعری دی او قبل څو منه یو نظم بوای چې بیگا می دغه وایم سمادم دغه بوایم ټیک ده بیگا می دمه ولیدله بیگا می دمه ولیدله لکه ګل بزلیدل پرو رو بغړېدل نری شونډې پانی خپل مخې یو کتابو د شپې تور تیار کې لکه شمع بلیدل په محفل کې څنګه ټانو سره غلی غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به ورو تختیدل چې امیر به ورنږدې شو دا به خواته را خویدل چا شراب اسکل نشه شو چا د چرسو لوګي راخ زه هم محفل کې ناستم د مستین نه خبره عجیب شان سوچ کې پروتم ماول دا به د چا خور وی چې د چا غې کې ګړیږي دا به هم د چا بچي وي د حیا صادر شلیږي یا خو ډېر د بیوسه چې محفلو کې ګړیږي یا سر باندې سوق نشته زکه نه یریږي یا خو ډېر د کمسل نه حیاشت نه شرمېږي زلا دغه سوچ کې پروتم چې مشړنګ د پانځه باورت چې می پورته او کتل سپوږمۍ ماته ولاړه زې لاس نه راو چترم معمولی شانتی راتاو شو زما سترګو ته نږدې شو او پسترګو کې گویا شو وی اخیری سوچ دی خنه دی زما سترګو ته نږدې شو او پسترګو کې گویا شو وی اخیری سوچ دی خنه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبور یم ګډېږم ته زمانه څه خبرې چې لکم حالت تیرېږم دا منم چې خدای شته دی زه ته هم ډېر یریږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم خپوهېږم خو زه هیڅ کولی نشم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم
خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دا یوې او مسکی شوه او نری اوښکې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې مېلمنې شوې د بڼو په سر ډیوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویان شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته مننه هغه دواړو جوړه وکړه زه چې دواړه جوړه هغه دواړو جوړه وکړه هغه دواړه سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو هغه ته چې پې مین وي لکه زړه چې پې مین وي هغه زه چې پې مینم لکه زړه چې پې مینم هغه تا باندې چې ګرانو هغه ما باندې چې ګرانو هغه تا ته چې جانانو هغه ما ته چې جانانو هغه تا چې ویل پیر دی هغه ما چې ویل پیر دی هغه ته چې مرید وي هغه زه چې مریدم دا لا پرېږده په ځنګل کې زاڼو زاڼو جوړه وکړه زاڼه زاڼه سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو تا یاد دی په ما ګرانه ستا نظر شمه جانانه هغه بله ورځ چې دواړه ناستو مونږ د سیند په غاړه تا یاد دی په ما ګرانه ستا نظر شمه جانانه هغه بله ورځ چې دواړه ناستو مونږ د سیند په غاړه تا ویل هغه سړی ښه دی ما ویل دغه سړی ښه دی تا ویل هغه سړی حق دی ما ویل دغه سړی حق دی تا ویل هغه سړی نر دی ما ویل دغه سړی نر دی تا ویل هغه سړی پیږي ما ویل دغه سړی پیږي تا ویل ته په څه پوهېږې ما ویل ته په څه پوهېږې تا ویل ته ډېر بېوقوفې ما ویل ته ډېر بېوقوفې تا پې ما ته کنځل وکړل ما پې تا ته کنځل وکړل بس په دې خبره وران شو ما او تا مشت ګریوان شو تا زه په کاڼي ویشتم ما ته په کاڼي ویشتې ته په خپله مخه لاړې زه په خپله مخه لاړم ته خبرې په ما ګرانه ستا نظر شمه جانانه هغه کاڼو جوړه وکړه هغه کاڼي سره یو شو زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره دا گیم ښه کلکولیټډ دی بس سمه بیا وروسته پکې بانګ هم وایي جما مفتي صاحب هسې هم شته دی دا گیم ښه کلکولیټډ دی ښکارا جاره خبره ده مونږ ټول ور باندې پوه یو څوک حل وایو څوک نه وایو دا گیم ښه کلکولیټډ دی ښکارا جاره خبره ده مونږ ټول ور باندې پوه یو څوک حل وایو څوک نه وایي یوې ورله راولي بل یې ور په نښه کي درېیم پې ټوپک راکاږي د ژوند سپرغۍ یې یخه کي یوې ورله راولي بل یې ور په نښه کي درېیم پې ټوپک راکاږي د ژوند سپرغۍ یې یخه کي یوې جنازه وکي بل جنازه خښه کي څوک رسمي دعا وکي مفتي صاحب څوک رسمي جړا وکي پاتې وارثان یې ټول ښه شور وکي غوغا وکي داسې هېڅوک نه وي چې یو څه دعوه پچا وکي بس ورځې وي جو تېرې شي کیسې د سړي هېرې شي مننه نه واوړو کوی مو بس دغه صرف کینې غوږ ورته ونیسي لکه د بیم نه مارانو له مودو نه په عذاب یم ته وې واوه له مودو نه په عذاب یم ته وې واوه زه یم غرق یم خراب یم ته وې واوه زه یم کور د پښتونو ړنګ شه ته وې ډېر ښه زه یم کور د پښتونو ړنګ شه ته وې ډېر ښه زه یم وتی د نصاب یم ته وې واوه زه یم زه لیونی کېږم ته وې زه یم زه لیونی کېږم ته وې زه یم دکته د قصاب یم ته وې واوه نظم درته ویم واوه ته بس صرف وایو قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که مینت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا که بله پیمانه وي کوم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که مینت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا که بله پیمانه وي کوم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکه زه انسان یم څه کمې به راپکې وي ځان به خپل زه به خپل کمې پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکه بس مننه بس
بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما د اعتبار نه وي او رښتیا د اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله که په ما د اعتبار نه وي او رښتیا د اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت ناخلې او ته ما ضمانت ناخلې نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت ناخلې او ته ما ضمانت ناخلې نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم مینان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانانه هر سړی مې ذموار دی هر سړی درته تیار دی منه ځه له دې نه به قلار شو د قیسې نه به قلار شو ضمانت نه به قلار شو د مینت نه به قلار شو چې په توت شو نو نشوه دا زمانه پوره نشوه دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې خاماران زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه زه په مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دې خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوې دې بدنامې دنیا پرېښوې بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع مننه توجه نه مې یو جهان مننه